إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون حاضرینو مسلمانان ورونو د عثمان رضی اللہ تعالی عنہ په سیرت کې نن ومه جمعه اب انشاءاللہ بیانو مخکې جمعه کې دا مضمون بیان کړی شو چې عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے دا حسان ابن ثابت پکور کے دا مہاجر زندگی تیرولا زکر آغاو دا دو پمینز کی اخوت قائمو رورولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دی دوانو پمینز کی قائم کرے وان دغی مناسبت دا وجہ ډیر مودا دے داغ پکور کی اوسیدو وقت زندگی تیرے دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مکہ معظمہ کے د پیشہ د تجارت وا دکه دے کاروباری سړیو مالدار انسان مدینہ طیبہ کې د خپل کسب پر نه خود تجارت ته لاس واچو کاروبار ته لاس واچو الله تعالی دل په لګ موده کې ډیر مال او دولت ورکو د مدینه طیبه په مالدار کسانو کې د حساب شو خدا سے اونکڑل
چې د مالدار شو نو بزان له مالدار شو نه، د کم مقصد د پاره چې عثمان رضی الله تعالی عنہ هجرت کړو، خپل ملک پرېښو، خپل خپلوان پرېښودي، چای د دین اسلام وای، دا مال راواغز، مال او دولت راواغز او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپو کې خود و یا رسول الله بدنم مونږ قربانی کړي، ملک مونږ ساده پاره پرېخه، خپل خپلوانم پرېښودي دي، دا مالونه به مونږ ستانه قربانی کوو، هر ورځ به د خیرات کوو، هر ورځ به عثمان رضی الله تعالی عنہ صدقات کول. تاریخ کتابونه لیکي چې هر جمعه به د یو غلام آزادو، چې غلام آزادول زمنګ او ساسو په دې دور کې ډیر لوی حساب کتاب دی، د به هر جمعه یو غلام آزادو. په کومه جمعه چې به غلام پیدا نشو یا دته به فرصت او رخصت ملو نشو نو د هغه غلام قضای به بیا په بل جمعه ادا کولا، بل جمعه باندې به بیا دو غلامان په یو ځای آزاد ول. حتی کې بعضې معرکې داسې راغلي، بعضې غزوات جهادونه داسې راغلي چې عثمان رضی الله تعالی عنہ په یوازې باندې په هزار زرګونو اوښانې د الله په لاره کې قرباني کړي دي، صرف په یوازې ځان باندې ورکړي دي. مخکینه زندګۍ چې وګورئ، د حبشو تکالیف وګورئ، مدینه کې د حسان پکور کې د مهاجرت زندگی تیرول وګورئ، لیکن کله چې الله تعالی دل مال او دولت ورکړلو نو هغه مال او دولت هم ټول د الله په لاره کې لګول شروع کړل. او دې سره سره عجیبه زندگی خداوا، دې سره سره عثمان رضی الله تعالی عنہ په یو غزوات د غزواتو کې د چرته غیر حاضر شوی نه دی، چرته غایب شوی نه دی. د دومره خدماتو باوجودم عثمان په هر غزوه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریک بو، ما سوا د بدر غزا نه چا به وروسته انشاءالله مونږ وایو، یو د بدر غزا کې د شرکت نه کړی چې دای تفصیل به مونږ بیا کوو، اعتراضات بیا پای شوي، غزواتو کې به شریکو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجالسو کې به شریکو، داغه په درسونو کې به شریکو، مال او دولت به د الله په لاره کې لګولو کې یو قدم عثمان نه دی ورسته شوی. ام د دغه عثمان مصداق چې د مصداقو د دې قول د الله تعالی چې سورہ نور کې الله فرمایي رجال لا تلهیهم تجارت، دا هو یو داسې ناری ندی الله تعالی فرمایي رجال ورته وی، رجال نارینه صفت وګوره، د نارینه صفات وګوره. الله فرمایي رجال لا تلهیهم تجارت عن بین عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. دا داسې نارینه دي، داسې مسلمانان دي چې دوی د الله د ذکر نه تجارت نه مشغوله کوي، د منځونو نه مشغوله کوي، تجارتونه هم کوي، خو د الله ذکر هم یاد ساتي، منظم یاد ساتي، زکات هم یاد ساتي. تجارت په خپل ځای،
خود دین نه دی غفلت نه کوي. قرآن سوی رجالون. نن سبا دور کې د سړی په ټول د 500,000 دکان نه ښه، د 1,00,000 2,00,000 دکان به نه منظم ورپسې ځي، جمعې منظم ورپسې پرېږدي، هغه درسونه او د علماو سره ناسته خو پرېږده. 500,000 د 1,00,000 دکان پسې دی، د کروڑونو منځ له دی چوټي ورکوي، د کروڑونو بیان له دی چوټي ورکوي. هغه خلکو خبره خو به نه کوي چې دای کاروبار د لکونو د کروڑونو وي، هغه د جومات په طرف هم نه راځي. او مولا بجلیګر خبره ہوئی خانګوټ ہے بی بیا ښه، اب ورته ګلډانګان سپي وي ښه، او ګلډانګ سپي وي، او بیا جومات پیژنیم نه ښه. زه درته د هغې خلکو خبره کومه چې داغه کاروبار د 500,000 کاروباري دیم دے دکان دومره غافل کړي، جمعات نه پیژني، منځ نه پیژني، دا استاذ درس د قرآن دی نه پیژني، تجارت کې دومره مشغوله شوي. قرآن وی ته نارینه نه، رجال لا تلهیهم تجارت، نارینا اغه خلقو لکه عثمان رضی الله تعالی عنہ تجارت غافل کړي نه دي. زکه ور سره مونږ رضی الله تعالی عنہ وایو، زمونږ استاد دورګه دونه کاروبار به ز دومره نالو 500 کروڑو کاروبار دي شي، 500 کروڑو کاروبار دي شي. عثمان رضی الله تعالی عنہ 50 کروڑ روپے خو باغا په یو غزوه کې د الله په فضل ورکولې. استابس کاروباری 500 کروڑو کاروبار بمستانی خزارو شي، لیکن تا دان نه داسې شي جوړ کړی چې بس همدا دی. الله دې رحم وکړي. دا مصداق په قرآن پاک کې الله ذکر کړی، دې ته مصداق وایي. دا موږ نه یادوي ښه، دا هغه خلک یادوي، صحابه کرام یادوي، عثمان رضی الله تعالی عنہ یادوي. نو اللہ تعالی داسی یو زړور کړو. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ هغه په خپل کتاب الاستيعاب کې لیکي، صحابه کرامو چې کله مدینی طیبه ته هجرت وکړلو، مکه معظمه نه تمام صحابه کرام مدینی ته لاړل. چند کسان په مکه کې پاتیو د غربت د وجنا یا د بل سوزر د وجه. مدینه کې د اوبو ډېر زیات کمی و، او خاص کر بیا د سکلو د اوبو کمی هو ډېر زیات و. قرآن پاک کې د دې مدینې نوم یثرب و. مدینه ورته رسول الله سلام بیا ایږدلی و، د دې خپل نوم مدینه نه. دا نوم ورته پیغمبر پاک وضع کړلو. یثرب به ورته ځکه ویلې چې د دې ابو هوا به خراب وه، ډېرې زیاتې بیمارۍ به په دې کې وي، د اوبو نام و نشان به نه معلومېدو، خلکو به باراني اوبه څښلې، ډېر تکالیفو سره خاص کر صحابه کرام مبتلا وو. د مدینې نه 4 کیلومتره وړاندې یو کوی و، داغی کوئی نامو بیر روما پنم باندے، او عجیبہ خدا وا چې دغه کوئی د یو یهودی ملکیتو خوا واقع دی خوا یهودی ملکیتو، او دې ظالم په پیسو باندې وبخرسول. د یهودیانو ذهنیت هم داسې دی، د یهودیانو ذهنیت دا دی چې دا څومره عالم چې دی چې دا زمون غلامانی، دا ذهن د یهودیت دی. شریعت مطهره انسان چې دی آزاد پیدا کړی دی، حر پیدا کړی دی. او یهودیانو دا ذهن دی چې زمون د عالم غلامانی، مونږ ته د محتاجی، زمون د ماتحتی اقتصادی نظام کې دم
زمون اقتصاد ته دی محتاجی ټول ملکونه مونږ ته محتاجی نظام کی دی بھی اقتصاد کی دی بھی په اصول کی دی د دې خلکو دغه نظریه دا سوچ او فکر دی او دا نظریه په هر طریقه باندې دی راځي کول غواړي یہ د ذهنیت وایي ښه زمون بعض خلکو کې دا ذهنیت تصورات شته خفغان باندې کوخه دا چې مولا وي زمون په کار دی چې هغه زمون ما تختی ذهنیت د يهودیت دی ته وایي استاد مخ په وړاندې نه پریدي هغه مالدارې ته نه پریدي ترقې ته نه پریدي استاد چې اسې لګ مخ کې هیڅ خبره ورپسې کم ځای نه لا پیسې وروړي دیته د يهودیت تصورات وایي اغي داوي چې دا مسلمانان دا به زمون غلامانی زمون عبودت بدی محتاجی نو تاسو ټولو ته پته نه چې هغه اوبه د په پیسو باندې خرڅولې صحابه کرامو ټوله آمدنی مال او دولت مکه معظمه کې پریښي څوک یو کمیز سره راوتی و څوک په یو جوړه کپړه کې راوتی و صحابه خو د ځان سره هېڅ څیز هم نه وروړی نو صحابه کرامو دا اوبه په کومه طریقه بیا هغه یهودي ملعون نه اخیستې ډېر زیات مشکلات ډېر زیات تکالیف صحابه ہوتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم جانثار ہوتا فدایان ہوتا متبعین ہوتا تکلیف ډېر زیات صحابه ډېر زیات تکلیف تیر کړی دی کوم سوچ او فکر وکړو داغي زندګۍ ته منګ او تاسو باندې خو الله تعالی داسې نعمتونه کړي چې عقل بلې او هغه کوم چې موږ د الله د دین شکر نه ادا کوو دا بل لویه بدبختی وي داسې جمعتونه او داسې قالینونه داسې لوډ سپیکر دا چرته وي هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو تکلیف چې کله ولیدو دا خبر یاد ساته چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په مؤمنانو باندې صحابه باندې دا اغید زانون پیغمبر پاغي باندې ډیر زیات خپه کېدلو خود پیغمبر پاک هو وسنو النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم قرآن وی نبی ډیر زیات مهربان دی مانو باندې د دوی د ځانونو نه هم موتا په خپل ځان باندې دومره د خفګان اظهار نه کوو څومره چې پیغمبر پاک په موتا باندې ډېر زیات خفه کېږي موتا په خپل ځان دومره نه خفه کېږو څومره چې رسول پاک په موږ باندې خفه کېږي دا د قرآن فیصله ده رسول الله وسلم ډېر زیات خفه امام بخاری رحمه الله حدیث ذکر کړي یو ورځ صحابه کرامو ته وی صحابه کرامو ته پیغمبر پاک وی من يحفر بئر رومتا فله الجنه او صحابه کرامو پتاسو کی چې څوک وسو طاقت لري مالی استطاعت لري پیسې لري او د دې يهودینا دا کوی والی او مسلمانانو د پارا د الله په نوم باندې وقف کې نو پیغمبر پاک سوی فله الجنه دې سړي د پارا به جنت وي الله تعالی دله به جنت ورکړي امام بخاری حدیث ذکر کړ چا چې دا کوی واغ جنت به د پارا عثمان رضی الله تعالی عنہ بغیر د تپوسنا د پیغمبر پاک د مشورې نه بغیر روان شو صحابه دي ښا بس وی جنت ته جزم کوی به وانه منوخه روان شو يهودي سره خبرې اترې شروع کړې يهودي د کوی خرڅولو نه انکار وکړ زنه خرڅم عثمان رضی الله تعالی عنہ د ډېر
د سعی او د جهود نه بعد یهودی په دې خبره باندې رضا کو چې نیم کوی بس سعی او نیم بزمای مانا یو ورځ د اوبو خرڅولو نمبر بزمای په هغه ورځ به اوبه په پیسو باندې خرڅېږي او یو ورځ د اوبو نمبر بستای چې ته بیا رسکې. عثمان رضی الله تعالی عنہ قیمت ادا کو. مسلمانان ډیر زیات خوشاله دا خبره یاد ساتل پکار دی. دا الله شان ته وګورا یهودی هو یو ورځ د ځان د پاره منتخب کړي وا معاش د پاره منتخب کړي وا چې دا وبو ز خرصوما پدی باندې بخپل ملکی په مدینه کې قائموما او خپل ذریعہ د معاش به غنما لیکن په دغه ورځ به یو گاکم دوبو غستلو لنرادلو او کم ورځ چې عثمان اغستو په ورځ مسلمانان بم راتلو د مدینی کفار بم راتلو فی سبیل الله او به وړي. واقعي چې جنت دغه سي خلکو ګټلې ده کني نه ګټلې. مونږ خو چرته لس کال وړاندې د مستو کټورې کوم یو استاد زوړی وی خبرې کنه استاد زوی مونږ روټه راوړه عام یادې خاطر دې کړې ده. جنت حقیقت کې داسې خلکو ګټلې. یهودی حیران پاتې شو چې زما گاک ناراضي مجبور شو عثمان له پیغام واستولو راشا دا نیم کویم پتا باندې خرصوما مجبور شو په 8000 درهم باندې دا باقیا کویم په عثمان باندې خرص کو 8000 درهم هم سنوم لري خو بیا هم د مخکینی قیمت نه کمو. عثمان ټول کوی وقف اوسم دا صدقه جاریه عثمان پس روانه ده. اوسم هغه کوی شته مدینه کې بیر روما ورته وي دې ته ویل کېږي صدقه جاریه. هغه صدقه پیغمبر پاک وایي توکا چې پس د مرګ نه ستا اجر او ستا میټر رواني منگ پختانه وایو نه پدې کې هو زمونږ نوم سیبه نه کېږي. منګه داسې خیرات او صدقه نه کوو چې پای کې د پلان کې خان نمونه شي. نو څوک جماعتونو ته دیګونه ځغلی څوک په درېمې او څلوېښتمې اجرو ته دیګونه ځغلی. ته به وایې چې دا مړي پسې خیرات نه دی دا چېرته دې کور کې دویم واده شروع دی د ښځو غوبل بګې بیلي. موږ خو دا وایو د مسئلې تحقیق د سره کوونه نه دین تصوخه چې زمونږ نوم پای کېږي حقیقت دی که نه دی. نوم چې پیوشي وایي دا دیګ هسې پخېږي څلور دیګونو حساب وکړه بلا حساب کتاب دی خو دغه پیسې به دی غریب له ورنه کړي دغه پیسې به دی یو عالم له ورنه کړي نه مړه ځکه خو تباهۍ سره خلک مخامخ دي. د نوم نامې دپاره د یو ورځې د صفت دپاره چې مخلوق زما صفت معمولی وکړي چې آفرین شو په د شا خیرات چې کوي نو د ده په شان خلک کوي واده چې کوي د ده په شان خلک کوي. د یو ورځې دوه ورځو صفتو دپاره دا ظالم خپل آخرت هم تباه کړي او په دنیا کې خپل مالم په اوبو باندې یوسي. خو چې د دین د مسله راشي نو 100 روپۍ او 200 روپۍ چې نن ورځ په هغې چنچور نه کېږي دی به میاشت کې د لکۍ نه به یې رانیولي زه خو یې ورځې جومات کې چانده ورکوم مولا به هم غوږ نه رانیسي تابع به یې څه کې 200 چانده ورکوم په 200 روپۍ کې به د جومات مشریم کوي د مولا سرپرستی به هم کوي 200 روپۍ او چې پر رواج او پر رسم شي کنه او د نوم نامې زرګونو لکونو نم تیر دی هر څه موږ خپله په خپل ځان باندې راوستي. خواهش پرستی دی ته وایي خواهش پرست پس یار انسان خواهش پرستی پس روان دی
किताब और सुन्नत पसे बांधी प्रेखे किताब और सुन्नत तक गुरिम ना सिर्फ द नुम द पारा छे जमा नुम दलत की उशी मामूली तारीफ में उशी जा परिंशा पदशा लकुनु जरगुनु न तेर देखा उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु दासे हो नकड़ लखा कुए वागस तो वक़फ़े को सदक़तुन जारिया पैगंबर पाक चिवीलिया गम दग सदका लखा कम जे के कोई जरूरत दे कम जे के बोर जरूरत दे कम जे के मस्जिद जरूरत दे मकवा द्रे मिसल वक्ते में मकवा दा खुद साख्ता बराए नाम दनुम द गठे द पारा खैरात मकवा इमाम बुखारी हदीस जिक्र कई उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु अय्यामुल इब्तिला की पाग और रज़ो की चिदे बागियानों गिरफ्तार करे हो पकोर के मुहासरा करे हो उके तफसील आखिर के वराशी अय्यामो द इब्तिला की दे महसूरो बागियान ते गिर छापी रउलाड़ू बाहर न प्रे खोदलो आखिर आगे शहीदम को खा उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु वर्ते ओसु खबरी कई बागियान तक कई आगे बागियान तवई ज तासु तद अल्लाह पनुम माने कसम दर कोम तासु जा मा वली गिरफ्तार वे कोर किम वली बंद करे मां बाहर में वली न प्रे दे तरदी पूरे चप उस्मान बांधी दखपल कोई दबीरी रूमा उबम दी सालिमानो बंदी करे वे उस्मान बांधी किस्मा किस्म तोहमतुन और इल्जामात दी लगवलियू और आगे बिल आहिर सलोर सलवीख शपो दौर ज़नबाद आखिर आगे पशहादत बांधे और सवालो दास सालिमान पालम की आगे वक़्त की मुँह ओसमश्तरे उस्मान वर दवई ज़ताज़ु दद अल्लाह पनुम कसम दर गोमा चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकम और रज़बान दी चिदा ऐलान को और ग़ज़वे तबूक शुरू ओ दागे वरज़ शुरू वे तैयारी शुरू हुआ और ग़ज़वे तबूक त जैशुल उसरा किताब के मेरे से सख्त ग़ज़ा वाक़ा गर्मे मौसम मो सफरम डेल लरियो सामान और सरलेम मुजाहिदीन सरा नबी रसूलुल्लाह सल्लम सवई सहाबा होता मुश्किलात तो पवकत के बाद ऐलान किए कना हर औरत खुशो चंदे मंदे ऐलान न की बस हर औरत ना खुशी खा वक़्त वक़्त के बाद ऐलान किए इमाम बुखारी हदीस जिक्र गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक के ऐलान को मैं युजहिज़ जैशल उसरती फलहुल जन्ना सोची ग़ज़वे तबूक फिदायानुला मोमिनानु मुसलमानानुला सामानी सफर तैयार की खपल वस मुताबिक पाए की चांदवा चाहिए फलहुल जन्ना पैगंबर गठले रे दो जल जन्नत यो फलहुल जन्ना अब्दुर्रहमान इब्न समुरा रदी अल्लाह तआला अन्हु वई दा खबर च उस्मान वरेदा नजर दिरहमा पखपल लमन की रानी वली दी रवेल और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पगीक की वर गुजार कर च या रसूल अल्लाह जमात दगा वस दे और जर दिरहमा पाग वक़्त की पकड़ाऊ हिसाबो पैसे वे पागी दुम्र सारवी की दल दुम्र जिहादी असली पागी बांधे के रे चे पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पगीगा की दा पैसी वरुगुरजोले नो युकल्लिबुहा बियदिही फी हिजरी अब्दुर्रहमान वही चे पैगंबर पाक बदा पैसी पखपल गे के अड़ावली राड़ोले बेखा द ज़्याद खुशहाले न बेदा पैसे अड़ोले राड़ोले पैगंबर पाक और रसूलुल्लाह सल्लम वर सर यो खबर अदा कई बेद खुशहाले ने दा खबर ओकड़ा
عثمان ले زیر ورکو. امام ترمذی دا حدیث راوڑے, امام مسند احمد هم راوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عثمان دا دی خبر نباد, دا عثمان دا دی عمل نباد, چا پیغمبر پاک پغیگا کی زر دراہم را لڑکل گزار کل. پیغمبر پاک دمر خوشحال ہوئی فرمائل ما در عثمانا ما فعل بعد هذا ابدا. د دین بعد چا عثمان ہر یو عمل کی, عثمان تب دا عمل حس نقصان نرسی او فلح الجنہ. دا عثمان دا پارا جنت چی دے اغا واجب شو, دا پسبان دے واجب شو. اعلان کرو جیش الاسر دا پارا عثمان زر دراہم دا اللہ پلارا کے ورکل. منگو بچو دا پارا بلڈنگو نے جوڑا وخا, بینک بیلنس جوڑا وخا, نور دین دی خپل کار کئی خوا. اللہ چی تعالی وس در کرے, دا مال در کرے دے, دولت در کرے, دا دے تپوس پتانا کئی خوا. تسوے جداز یا وہی رالل سا دا دے تپوس پتانا اللہ کئی. پدے کی تاثرہ دا ٹول امت مسلمہ حقوق دی, ولی پیسہ دار و مالدار خلق دا گمان گئی چھ دا ما پا محنت باندی گٹلی دی, کار روزگار میں کرے لے, ذہن میں جنگولی دی. نو دا نظریہ دا تصور دا ہو دا قارون تصورو چھ کل قرآن پاک کہ اللہ دتوئی وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. او قارونا تال سر چی اللہ خیگڑا گڑی دا, نو تم مخلوق سر خیگڑا گوا. دے سوئی دا ہمارا ما سر علم و خیار سر اوما دے پلان کی لدی اللہ مال ورکی کا نخوا. اللہ وی خواہ نو سر دا مال نے پزمکا کی خخ کو خواہ. نو خلق دی دا سوچ نکی تا سر دا طول خلق حقوق دی خواہ, تا سر دا یتیمانانو حق شتا, تا سر دا غریبانانو حق شتا, دا کنڈو در سرشتا, دا علماء در سرشتا, دا مالت در سرشتا. ولی دا دی خلقو دا سوچ دے سو, دا حلی عذاب دے پا بل اعتبار کا سوچو کی خواہ. دا سوچ فکر دی سوگ نکئی, دا طول خلقو حقوق پا دبان وزا کری. دا واللہ العظیم کپ دریمو سلوی اختما او پا یو دیگ پا خیرات باندی دے خلاشی, پتا زکاة چی سمر فرض دے, یو لاکی دولا کی زکاة بمور کے, پا عام عرضو کی خیرات بمور کے, مساجدو باندی با خرچ کے, علماء باندی با کے, قرآو باندی با کے, کنڈو رنڈو باندی با کے. دی باوجود بم تاثر اللہ حساب کئی. ستا سخیال نے چھ دا مالا مفتو کیا ہوا کہ راغلی جوڑا ہوا, بینک بیلنسم جوڑا ہوا, دغ زامن و اولاد واللہ قدر پس یورس چرتا دعاو کی خواہ. او تا حرام حلال نگو رہے, منڈے 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 دی شروع کری خواہ. منگ دیر پدی دنیا کے خلق ولی دل خواہ. بچو دا پارے واللہ العظیم, بچو دا پارے خپل آخرت تباہ و برباد کو خواہ. آخرت سکے چی دنیا ام تباہ و برباد کرا, دنیا کی خپلوان تی خبا, دیندارا خلق تی خبا. خوچ زما بچی پنار تیرنگی, زما دا بچو کورون وزشی, ملکی اربابی قائمائی, او دا چی دے ملک الموت راشی مرین رونی سیخا, لڑشی دا دنیا نا لڑشی خوا. دنیا کی بس وسا پوری منڈوے خوا, دا دے دا مانا نہ چی دا آخرت پہ تباہ کے خوا. دنیا کی منڈ ہوا ہو دا عثمان پشان بیا ہوا خوا. دا ٹول دا بیا دین سر منڈوا خوا. ما در عثمانا ما فعل بعد هذا ابدا. پیغمبر پاک سوئی عثمان چی دا دین بعد ہر سکین نقصان ورد نشتا خوا. سچ عثمان کئی نقصان باورد نرسی, دادا پیغمبر پاک فرمان دے. عثمان دمرائیو عظیم کارنامہ اکڑلا چا عثمان تب ددن بعد اس نقصان نور کئی. نو آگا باغیانو نا
اگر ظالمانو نه عثمان تپوس کوي تاسو خو د دې خبرې نه خبر یې؟ هغې وی بالکل خبر یو. ښه نو چې خبر یې بیا مې په څه وجنې ښه چې ما دومره لوی خدمت کړی او مال یې د جنت سرټیفیکیټ راغی نو بیا مې ولې وجنې ښه. یو خبره یې دا وکړه. دویمه خبره یې هماغه وکړه چې تاسو ته دا پته ده چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا اعلان کړو چې من یحفر بئر رؤمة فله الجنه. څوک چې کوی د رومې واخلي او وقف کړي د ده دپاره جنت دی. تاسو ته د دې خبرې علم شته؟ هغې بالکل د دې خبرې علم هم موږ ته شته. نو بیا مې ولې وجنې؟ زما ظلم سو، زما قصور سو، زما جرم سو. ما کم داسې خلاف شریعت کار کړی دی، داسې کم ظلم ما کړی دی چې تاسو په هغه جرم او ظلم باندې زه دلته محاصره کړی یم. زه خو د پیغمبر پاک د زبان او د هغه د وینا مطابق ما له پیغمبر پاک په دنیا کې د جنت 2 پیرې زیرې را کړي دي. نو بیا مې ولې وجنې؟ خو د یو سړي زړه چې ړوند دي که نه نو که هغه ته 13 سپارې هم تېرې کړي هغه په خبره نه پوهېږي. پوهېږي په دې خبره که نه. او بعضې خلک وایي یاره دا دونه درسونه بیانونه دي او په دې پلانکي اثر نه کوي. نو د دې مثال موږ ته شته که نه. یو سړي زړه چې ګنده وي دته که پیغمبر پاک بذات د خود راشي هم دی نه سمیږي. او د یو سړي زړه چې روغي که نه ټیک د اسلام ډېر خلاف باغه کړي خو زړه روغي. یو ورځ ورته الله هدایت کوي. عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته تاسو ښه پوهیږئ وایي پوهیږو. هغه خپله مالداري دین ته وقف کړې وه. د دین نه هغه غافله چېرته نه و بلکې په دین باندې نورم مضبوط شوی او د الله په فضل و کرم سره مالداري چې پکې کله راغله نو په دین باندې نورم مضبوط شو. او زه به تاسو یو نکته دی کې ویم مخکې مې ویلې وه غربت د عثمان تاسو ولیدو، تکالیف د عثمان تاسو ولیدل. مکه کې هم حبشو کې هم مدینه کې هم ډېر وروسته الله تعالی دله مال ورکړی. رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې خپلې 2 لوریانې عثمان له په نکاح ورکړې وې هغه د غربت په حالت کې وې. سیرت نه موږ ته معلومه شوه 2 لوریانې د غربت په حالت کې وې. عثمان روسه مرداره شوی و. نو منکرین حدیث چې کوم اعتراض کوي یا خواهش پرست خلک، علمانیان خلک، ملحدین خلک، په دنیا کې ورډوبه خلک هغې چې دا اعتراض کوي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عثمان له لور ورکوله بلال له به یې ورکړې وه که نه خو بلال غریب و نو ځکه یې ورنکړه نو عثمان له یې ورکړه. والله العظیم چې د دې علاقې سړی دی په خپله تې دا خبره ما اورېدې ده. داسې دنیا پرست باندې تقریر اثر کوي هسې پلن پلن دي کېږي ځي راځي دي که نه 100 پیرې دي خو پلن پلن شي. خواهش پرستی چې چا سړي زړه کې ورننوته که نه دی نه سړېږي. خواهشات باول د زړه نه وباسي، تکبر باول د زړه نه وباسي. ډېر خلک مونږ لیدلي دي ډېر په دې خپلو سترګو مولا ته به مخکې شه د مولا نه وروسته شه مولا نه مخکې شه او غټ دشمن د دین ما غي بیا دا په دې نه ده دا د دې زړه کار دی. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د تقوا معیار رومال نه دی ښودلی، د تقوا معیار پټکې نه دی ښودلی، اوږدې جامې نه دی ښودلی، سر ټیټ که روان شه نه دی ښودلی، یو عالم مخې ته شه شاته شه نه دی ښودلی، یو دړی سر خوځوه دا یې نه دی ښودلی. و اشاره الی صدره پیغمبر پاک اشاره دی سینې ته کړې ده
چې دا زید پاکی نو تب په پینټ پتلون کې مګرځا لکه د ډاکټر ذاکر نائک حفظه الله پشان تلی ولیمی تلی پرزگارا میخوا نو پیغمبر پاک و اشاره الى صدره دا باز خلکو دا زید فرعون نم سختی خوا سړی بچه ورته بل څوک نه ښکاري ښه دیندار هو ورته سړی بچه نه ښکاري ښه دا مونږ تجربه دی کې شوې ده ښه مونږ په دې شیزونو نه توکه کېږو ښه د الله په فضل سره تندینا پوندونه مونږ معلومات کوو وہی کار خو نه دی ښه و اشاره الی صدره دا زید پاک کوي ښه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اصول دی داغ ضوابط دی داغ نو دا خبره والله العظیم خواہش پرس خلق کئی دنیا پرس خلق کئی عبد الدینار و درہم دا پیسو بندہ دا خبری کئی چپ دنیا کی مربو گئی ورغو پشوی دا اللہ دا دین مقابلہ کی دے دنیا تا سجدہ لگولو تا تیار دے پیسو لگولو سجدہ ورطا کئی پیسو تم لگئی واللہ چی نہ جماعت تسی نہ ملاحو جی پیسی مخیطی دغسی علمانیان ملحدین خلق دا خبر گئی چی ولی بلال لے ولی نور کولا صحیب لے ولی نور کولا سلمان لے ولی نور کولا غریبو لے ورنکڑا عثمان لے ورنکڑا خو مسلمانان د خپل دین نه خبر نه دي دا سی بی دین د دین نه خبر نه دی یره جی مونږ خدا مسله نه دا اورېدلې نو ته جماعت کې ناستې چې ته نه اورې دین نو سیرت نه چې خبر نه دغه سی بکواسات بکې دا کم ځای کې ذکر دی نه په کتاب کې شته نه په احادیثو کې شته دی نه د سیرت په کتابونو کې شته دی چې صہیب او بلال او سلمان د عثمان نه غورو عثمان د بلال نم غورو صہیب نم غورو د سلمان نم غورو دا هو دریم خلیفہ که د غوروالی خبره کې نو د ابوبکر او د عمر نه بعد بهترین شخصیت چې په مخ د دنیا تیر شه څوک دی عثمان دی خبر نه و تو بو تو بلال نه عثمان غوره دی صہیب نه عثمان غوره دی سلمان نو عثمان غوره دے حسین او حسن نم روافظ و شیعگانو تا منگوائیو تو حسین او تو حسن پنم باندی چی تاسو دا ڈکسو لے گوے زانون وحے خرافات گوے عالم تا دا پیش گوے چی حسن او حسین غورو دا حسن او حسین نم عثمان او عمر او ابو بکر غورو قرآن پرے گوئی گڑے دا تسوے خواہ دین نه چې خلک ځان نه خبرې کنه دغه حالي نو زه کله کله غوسه کې ویم شپېته کاله چې ستا پټو کې میخو سره وخت تیر کی غویانو سره تیر کی بل په کارخانه کې شپېته کاله بل په نوکرۍ کې شپېته کاله نه چې کله ریټایر شي استاد سره به نښتي نه چې دا خبره خو موږ نو ته اوس کوم د جامعه اسلامي نه فارغې شپېته کاله غوتا دنیا پسې منډې والې استاد غریبت بیا تنگی خطب ہوئے جو ہم دے پویا راگے دین اس کول پکار دی دا تمام غلاتو ملحدین و علمانیانو نظریات چی رد کی گی پا کتاب و سنت باندے برد کی گی دا نظریہ چی دا چادا چی صحابوں کی بازی صحابہ عثمان نہ غرو او پیغمبر پاک لورور نکړلا د غربت د وجنه چې دا سړی کافر نه نو کافر بل څه ته وي دا چې بيدینه نه بيدینه تور څه ته وي ته بيدینه ځکار نه د تصور غلط دی د سوچ فکر غلط دی کوي دي منځونه نسی دي د پیر او د جمعرات پر روزي نسی دي کنه شریعت خو دې له اعتبار نه ور کوي ما داغن نورم مضبوط شو ٹیمم ختم شو نورم مضبوط شو سومر دنیا چه با ور سر راتلا نو دین کے با نورم مضبوطی دو منگ سر چه سومر دنیا را دی جماعت نا یو قدم نورم لری کیو تختو خوا من نو داغ دینا مضبوط والے
सड़ी तोप द मालदार सड़ीम पदे की रेखा खपल माल ब खर्च के खा दीन बांधे तलबाओ बांधे उलमाओ बांधे कुर्राओ बांधे गर्ज़ बा पदा से खल को बांधे खा खपल इस्तिताअत मुताबिक और दाद बहादुर सड़ी अलामत शेखुल इस्लाम वही इमाम इब्न तैमिया मजमूल फतावा की वही बहादुर सड़े बस पीजने बहादुर सड़े पदी न पीजने जी सड़े मरे नरानी सीखा बहादुर सड़े बस पीजने इमाम इब्न तैमिया वही आ फरमाई मजमूल फतावा की इमाम इब्न तैमिया वही अस-सदक़तो मिन जिन्सिल क़िताले फल जबान यरजुफ व शुजाउ यस्बुत द अल्लाह प दीन बाने खर्च कवल दा ऐन द काफिर मुकाबले की मैदान जिहाद की जिहाद कवल लिखा नो काफिर मुकाबले की मैदान जिहाद की कमजोरी सड़े उधरी देशी सदकम द जिन्सुल क़िताल न दे बुज़दिल सड़े काफिर मुकाबले की यरी गयो बहादुर उधरी दा सदकम दागे जिन्स न दाखा कम सड़े ची दा अल्लाह प दीन खर्च गई दा बहादुर सड़ेम दे दा दीनदार सड़ेम दे दा तकड़ सड़ेम दे उखियार सड़ेम दे कल कल मुंग सो चुकू हालात तो सो चुकू आलमी दुनिया तो सो चुकू खास कर मुसलमानों अफकार होता मुसलमानों तसव्वुरात होता दाइद दुनिया जिंदगी तो सो चुकू हैरान शुका या अल्लाह दास निजाम तारावान करे दा अल्लाह ताला निजाम तो हैरान शुका दखल को अकायद होता हैरान शु दखल को अफकार होता हैरान शु मंग माग दीनदार नहीं खो सोच फिक्र हो पर क्यों को ना खा द दुमरा इसराफ हो बावजूद या अल्लाह प्लान की बांधी दे सुमरा रहम करे बाजी बीदी न खलक बई लेकिन अल्लाह ब दुमर दुनिया वर्कड़ी चाकल बदे हैरान बल रख्त बयो परेजगार इंसानी दरिजक दरक बेन लगी दा अल्लाह तला कुदरत हैरान शुखा दासी और निजाम रवान करे दासी खलक मुंगौली दल जमा इज्जत मंदुरनो लस लस काला 15-15 साल अगर कोशिश सिर्फ ददीद पारा गई चिदा दजी वाद पदासी तरीका कम चिखल की सिफात की मेहनत सिर्फ ददीद पारा लस लस काला अगबा चोलो सर रोटे खुरी बातिंगणो सर रोटे खुरी खीरनी कपड़ी बाचई ददीद पारा छि पैसीज जमकम और दखपल जी वाद पशानो शौकत बांधे कम तब ईमान वाया दीत ची तबई न वही सवई लस काला सिर्फ जान दे द पारा करे नुक दीन द पारा देव कड़ा हो सवाब देव तरदे पूरे यूरोपीय ममालिकों के जानू न कराई मजदूरे लजी द हलीज ममालिकों के लस दो लस काला मुसाफरी अल्टाऊ की खपल मोर प्लार प्रीदी पैसों गठी द पारा अल्टा वक्त रही खोच पैसी जमा की दलते चिदे कना दासी शिंदी चागा पिंजलस काला मुसाफरे मेहनत दे पवदुनु जाया की वली ची सिफत मूशी दा जमंगन मुसलमानानो सोच फिकर ने नन सवाखा मंगा आगा नमून नशु गटले द अल्लाह बंदा प मजदूरे प ठाटको प गिलकारे बांधे प यौ करोड़ रुपो बांधे आगा नुम नशु गटले तद अगयारो वदुन गोरता न वदुन ईर्षिका नची नशी गटले न सादा वादो को सले जान करे खा दा पैसी प दिनो लगावा खा प अगयारो की दासी दासी वदुन शिविदी दासी चित्त खिरन बस्ता बसवादई मरा स्ताबस नुमी तब सुमर रोटे वर्के अगयारो वदुनो गोरा वल्लाहि लजीम हेलीकॉप्टरों की द पैसों बारान आई करे दे पवदुनो की बैंकॉक की जंच कलर आगे न द डॉलरों सड़की वर्त जोड़ करे दे
تخیرن د ځمکې نه م خلاص شوې 15 سال مسافري دې موکړه جماعت دې م غرق او تباه کو علماو سره دې دشمني دې موکړه او یاره جي ما واده وکړو ستا به مړه څه واده یي ښه نو ځکه خو زه مسلمانانو ته توصیه کوم چې هغسې کار موږ نه شو کولی چې څنګه کافر کوي ښه نو څه لاسې دنیا هم غر کوو آخرت هم غر کوو ښه راځئ چې دا خپل بدن خپل مال خپل طاقت خپل وس مطابق دین کې استعمال کو کنه چې د عثمان کومه فلسفه ده کم سیرت دی کم اوصاف دی چې د قیامت په ورځ خو الله موږ دای صف کې راپاسوي کنه او کنا یو سړی غریب سړی هم چې دی هغه په دین باندې سل لګوي او تا هم سل رانیولي دي ښه په دې کار ګورې نه کېږي ښه الله رب العالمین دې مونږ کې د صحابه کرامو صفت راولي الله رب العالمین دې مونږ د هر قسم فتنو نه وساتي رب العالمین دې مونږ د الله بندگان وګرځي د خواهش پرستۍ نه د دنیا پرستۍ نه دې الله تعالی مونږ وساتي اقول قولي هذا واستغفر الله